بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې تاسو ټول ملګري به ښه یئ. موږ د رمضان مبارک په باره کې چې کوم کورس شروع کړو، نو موږ د رمضان مبارک فضایل شروع کړو. نو چې کوم کتاب موږ شروع کړو، دروس رمضان مبارک چې کوم لیکلی دی حضرت مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب، نو هغې نه زه تاسو ته اوس به یو حدیث وړاندې کوم. دوی په دې کتاب کې لیکلي دي حدیث مبارک دی: دنیا کې چې کوم بندګان خوراک سکاک کوي، الله به ورسره حساب کتاب کوي. خو حدیث مبارک کې راغلی دي چې 3 کسان داسې دي چې هغوی سره به د خوراک سکاک حساب کتاب د قیامت په ورځ نه کیږي. یعنی چې څه خوري هغه دې خوري، خو په دې شرط چې هغه خوراک حلال وي. هغه 3 کسانو کې یو روژهدار دی چې ماښام خوراک کوي، دویم نمبردار چې هغه د پېشمني وخت خوراک کوي، او دریم نمبر محافظ د الله تعالی په لار کې. یعنی یو بنده چې د اسلامي سرحد حفاظت کوي او د کافرانو سره مخالف ولاړ وي، د خپل ملک د سرحداتو حفاظت کوي، نو دلته د سرحداتو حفاظت کوي، نو دلته د روژهدار د ماښام روژه ماتي او پېشمني او د اسلامي مجاهد دا 3 واړه درجې برابر کړي. نو د روژې فضیلت دې ځای نه ثابتېږي. خوراک څښاک حساب کتاب به ورسره نه کېږي، خو هسې نه چې څوک دې حدیث مبارک ته وګوري او بې اندازې د ښکلي خوراکونه راښکي او په دې کې دومره مشغوله شي چې بیا یې عبادت ته خیال نه وي، بلکې د ماښام نه دومره خوراک وکړي چې ماسخوتن مونځ او تراویح او د ماښام مونځ ته پکې هم ونه کړي شي. نو دا غفلت دی. د دې نه د خدای مسلمانان وساتي. دومره لذتونه کې مه مشغولېږئ چې د الله رب العزت عبادت ته نه پکې پاتې شي او تاسو په غفلت کې مشغوله شي. او دا غفلت دې غفلت سره د ګناه طاقت زیاتېږي. نو الله رب العزت موږ له په دې خبرو د عمل کول توفیق راکړي، او الله رب العزت موږ له په روژه کې د رمضان مبارک کې چې کوم د هغې فضایل دي موږ له په هغې عمل کول توفیق راکړي، او الله رب العزت موږ له په دې کې د زیات نه زیات عبادت کولو توفیق راکړي.